مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالشوق سر درود تیر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بما قدر منو دا یو مقدس او د رحمتونو د برکتونو نه ډک محفل ځکه دغه محفل کې تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفتون بیانی دا جو خوش پیغمبر ذکر کی ډېر خوند وي او ډېر برکتونه اگر صفتونه بیانول نتونو د شعرونو په شکل باندې یو قسم مسلمانان عالم د خپل عشق د خپل مینې او محبت اظهار کول او قدرمنو اصلی عشق دغه طبیعي چې د پیغمبر سنت مشخل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې طریقې دي هغو طریقو باندې موږ روان که دوا د عشق وي او د محبت وي عمل د موږ د هغه خلاف وي نو هر سړی دا ویلی شي چې دا دوا کوونکی دروغجن قدرمنو د نورو قومونو د اسلام د مسلمانانو دشمنان د هغو تبلیغ شپه او ورځ جاري وسري زموږ کله جوماته کې واعظ و نصیحت وشي کله تبلیغي دوستان راشي د یوې شپې د دوو شپو د دریو شپو لپاره چې جوماتونه موږ وځو بیا د پیغمبر سنت نشته په کورونو کې د پیغمبر سنت نشته د امریکې د برطانیې د فرانس د روس د هغو قومونو چې د خدای د وجود نه منکر دي د هغو تبلیغونه موږ په کورونو کې جاري دي کورونو کې ټي وي شته که نشته
او تاسې ټي وي ګورئ که نه ګورئ؟ کورونو کې ویسیارونه شته که نه شته؟ ډېرو کورونو کې شته. ډېرو کورونو کې ډیش لګېدلی. دا د هغو مسلمانانو کورونو کې دي چې کوم مسلمان دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر ګرامی موږ جمعه کې وارو کورونو کې بوش دا ګورو یا دای جنټان یا عابدین خلق آب پردیش شدی چې دوی په وجود باندې لباس نه وي. ګورئ اوس جوماتونو ته راورسېده تصویرونه د الله کور ده. تصویر یستل یستونکه د چا نه چې وباسي دا دوه سره په کبیره ګناه. جمعه کې دا مبتلا دی. خوش پیغمبر یې چې کوم کور کې تصویر وي د رحمت ملک هغه کور ته نه داخلي. کوم کور کې صفای وي هغه کور ته د رحمت فرشتې نه داخلي. نن موږ دومره ترقي وکړه چې جومات کې نوست او د خپلو ورونو د محمد رسول الله د عاشقانو نه تصویرونه وباسي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث کې فرمایي چې قیامت په ورځ باندې 18,000 خلق چې جمع وي. یوه ډله باید دغو خلقو وي چې دنیا کې دوی تصویرونه یاسته تصویرونه یې جوړوو. الله پاک به دوی ته وي چې ټول تصویرونه به یې دوی مخې ته کړي ورته یې چې دغه ته سایه ور واچوه. هغه به ورته یې چې پروردګاره سایه اچولو باندې موږ وس وته چې دنیا کې دې ما سره ځان شریکوو. دا شرک ده. شرک کوو موږ او ټولو ګناهونو کې عظیمه ګناه هغه شرک او موږ په داسې رنګ باندې استعمالوو چې معاذ الله ګناه هم نه ګڼو. جومات کې قدرمنو پیغمبر سره د عشق طریقه رسم رواج د صحابو نه زده کړو. حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي د واده یو اوله شپه ده د واده سره. شپې غږ وشو چې محمد رسول الله جهاد ته ووت. پلنکي چې باندې مسلمانانو باندې حمله شوې ده. رحمت للعالمین د صحابو سره شپې ووت. حضرت حنظله د شراک نه د بسترې نه د خپلې بیبي نه راچېږي. دومره مکان نه وه چې دا یې لامبېدلی وای. بیبي ورته راپکه ورته یې چې حنظله چېرې ځې؟ دومره خو تم شه چې زه دې ووینم چې قیامت کې زه دا پېژندل کوی شم چې دا د ما سړی ده. حضرت حنظله ډارېده نه ده تر خط ونیو خط یې وډار شو. حنظله ورته یې چې تا د مېړه نقشه وه په قیامت کې دا وي
چې چا د وروسته طرف نه خط براوي هغه یې تا سړی جهاد ته ورسېده په جنګ لګیا شو یو جنګ داسې چې سړی بل مړوي او ځان ساتي سینه ور باندې واچو نه یې ځان ته کاته او د اسلام دشمنان چې څه 19 کسان د مردار اتلسم سړی دی نبی علیه الصلاة والسلام د جنګ نه چې فارغ شو صحابو ته یې چې زر کوئ د خنزله واده کې مو شرکت نه وکړو چې مبارکۍ ته ورشو صحابو ورته ویل چې یا رسول الله هغه شهید ده چې څرنګه بس راغلی چې ورغی د 19 کفارو په منځ کې دی پروت 19 هغه مردار و اتلسم دی رحمت للعالمین د هغه ساره خلکو خپل ورانه باندې کېښوده د دې څڼو نه هغه شګې چې دا درې کوي او یې چې ما د په خدای قسمي خنزله داسې واده وکړو چې په روی زمین کې بل چا داسې واده نه دی الصحابه كالنجوم فبأيهم اقتديتم ما د صحابو شان داسې ده لکه د اسمان ستوري چې کوم یو صحابي چې تاسې روان شئ تاسې تا حق ته ورسئ دویم صحابي د جلیبیب رحمت للعالمین منبر باندې ناست آواز و نصیحت کې د جلیبیب د سترګو نه زارو قطار اوښکې تویېږي د دو جهانو سردار چې کله فارغ شو منبر نه راکوز شو خلق به د سره لاس میلاوه نبی علیه الصلاة والسلام جلیبیب ته ور مخې ته شو او غیش کې ونې ورته چې جلیبیب څه تکلیف ده جلیبیب ورته یا رسول الله ټولو خلقو ودونه دي چا یو واده ده چا دوه دي چا درې دي چا څلور دي او خپلې ږیرې ته یې لاس ونیو چې زما ویښتان سپین شو تر اوسه پورې ما واده نه ده کړی د خلقو نه مې ګیله ده رحمت للعالمین ورته یې چې ګیله مه کوه تا انتظام به الله وکړي درېیمه څلورمه ده جلیبیب یې راوغوښته جلیبیب د خدای ملنګ د نامنه لاندې تر زنګانه پورې سنسروي وي نو ورته ویل چې جلیبیب راوغواړئ چا ورته ویلي چې ما بچی د هغه رسېدلی اسلام کې سنت دی پیغمبر دغه ده چې چا په کور کې بچی وي هغه ورسېږي نو بیا د وادولو کوشش دی کوي انتظام دی کوي نو یو سړی ورته راغی چې ما په کور کې بچی مې د هغه رسېدلی چا ته یې ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام جلیبیب راوغوښته ورته چې پلنکي کور ته ورشه ما ته یې خبره کړې جلیبیب دا په طرفو باندې د مدینې طیبې ژوندکي دي هغه غږونه ورباندې کوي جلیبیب چیرې داسې چې غلی شئ ما د واده انتظام دروازه یې وټکوو دستا کې وکړو چې څرنګې به یې ټکولی سړی زر ورته راوتی چې وایي کته چې تا خو جلیبیب ده چې جلیبیب خیر راغلی څرنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زه رالیږلی یم د هغې خبرې دپاره ته چې چا دپاره چې د ما سینه یې ورته وټکوله ما دپاره
زموږ سره هم ډېر جلایبیبان ناست دي خدای پاک دې دوی ته هم نصیبه کړي نو هغه ورته وویل چې زه به کور کې مشوره وکړو بیبي صاحبه ته وویل چې پیغمبر علیه السلام سړی رالېږلی د بچۍ په باره کې دی ښځه ورته ویل چې ورکوی یې بیا ورته ویل چې جلیبیب ده دا ورته ویل چې جلیبیب خو نه دار شته نه یې ګودر شته هېڅ شی نشته د خدای ملنګ ده نو خپله بچۍ موږ څرنګه دی ایر ته ورچوو هغه بچۍ لګیا ده دیړه خیشتې ورته ویل چې ادې دا دې څه وویل جلیبیب ته مه ګوره جلیبیب چې چا رالېږلی ما دې په خدای قسم یې چې د هغه نه دولتمند بل څوک نشته د هغه نه عزتمند بل څوک نشته جلیبیب ته مه ګوره محمد رسول الله ته وګوره مور و پلار ورته ویل چې بچۍ دې تا خوښه ده بیا موږ څه ویل جلیبیب ته جلیبیب ته وویل چې وشوه ځای انتظام کوه نبي علیه السلام ته چې دی رسېده دومره ترپه دومره منډه یې کړې وه چې ساه یې داسې سره نبي علیه السلام مسکرای شو داسې وکړو چې سړی خو ډېر په ترپو ده ورته ویل چې وی منه یا رسول الله ورته ویل چې حق مهر شته در سره ورته ویل چې نه ورته ویل چې جلیبیب بغیر د حق مهر نه خو نکاح نه کېږي دی ورته ویل چې یا رسول الله یو ورځ زه د اتانو مزدوره وکړو مزدورۍ کې زه اتان یا خلک څلور انې زه په غریبانو تقسیم کړم او څلور انې شپه او ورځ کې زه خورم ما سره جمع نشته صحابه وڅه کوو مزدوره به یې کوو مزدورۍ سره موږ چې داسې مزدور وي هغه خیرات هم نه کوي څلور انې زه لګوم او څلور انې د الله په لارې کې زه خرڅ کوم قربانوم یې صدقه کوم پیغمبر اسلام ورته ویل چې لاړ شه حضرت عثمان ته ورته ویل چې د ما د واده انتظام ده او د ما سره څه شته نه عثمان غني ته ورغی عثمان غني ته دا خبره وکړو زه یې لنډوم عثمان غني 500 دینار یې ورکړ 500 دینار حالانکه یې دا نیولی او راډنګېده څومره وخت وتلی نبي علیه السلام شری جهاد ته وتلی ته یې چې رسول الله چېرې ده چې ووتې صحابو سره جهاد ته لنکیجو باندې جنګ جلیبیب وګرځېده منډۍ ته د وسونو منډۍ ته یو واس یې واخیسته یوه یې توره واخیسته او یو ډال یې واخیسته په اوس باندې یې پښه وړه او میدان جهاد ته یې ځان ورسوه جلیبیب هلته ښه وجنګېده او بیا شهید شو نبی علیه السلام صحابه ته وویل چې جلیبیب د خورنې انتظام و چا ورته ویل چې یا رسول الله هغه شهید نبی علیه السلام چې ورته راغی ورته کښېناست د خاورو نه یې د سر چک کړ خاوره
مبارک سترګو نه اوښکې باید محمد رسول الله د سترګو او ورته ویې چې جلیبي واده دې مبارک شه هغې ښځې قسم وکړو چې ما دې په خدای قسم وي چې زه به بل مېړه ونه کوم په قیامت کې به د ما مېړه جلیبي قدرمنو ودونه داسې د اسلام قدر و قیمت د دغو خلقو سره یې موږ تاسې الحمدلله نن رضا خان دا تقریب جوړ کړ د یوو خلقو چې کومو خلقو سره الله ښېګړه وکړه د ښېګړې کولو شکریه ادا کول پکار موږ د ورځې واده یې وشي نکاح یې وشي د واده نه مخکې بیا نکریزې وي بیا هغو کې چې د څه بازارونو کې ګالیو کې ګرځي د هندوانو چې کوم رسم و رواج ده هغه تازه کوي واده یې وکړو بیا هغه کنجرۍ هغه وړکې دوی اموي ورځ یې د سره احسان وشو ښېګړه وشو په انتها کې دغه سړي ده ولئن شکرتم لازیدنکم که چېرې تاسو د ما د ښېګړو د ما د نعمت شکریه ادا کړه نو زه به خپل نعمتونه نور هم زیات کړم ولئن کفرتم او که چېرې تاسې ناشکري وکړه خبر شئ بیا د ما عذاب ډېر سخت دا مسلمان قوم رب العالمین په دین باندې ځان ته عاشق وي چې زه عاشق میان یم او د الله قهر ته داسې دعوت ورکړي مرزا خان و شکایز خان همیشه دپاره دا یې دوی دستور ده دا د مبارکۍ خبره ده چې د الله د قهر نه خدای وساته هغه د ګمراهۍ په ځای باندې د محمد رسول الله صفتونو باندې شپه تېرول وخت تېرول او الحمدلله یې غوږرڼو چې ده جوماته کې دوه رکعته نفل وکړو نو موږ د کلي چې څومره خلک دي اوس خو میلمانه نوست دي نور کلیوال ټول تللي دي هغو ته داسې پکار ده چې کله که تاسې خوښي خدای ورباندې راولي نو خپله خوښي په دغه رنګ باندې چې دا تېروي درود تېر کړي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الرمی وآله وصحبه وبارک وسلم پروردګاره دا شادي بختوره کړي پروردګاره دا خوښي دایمي کړي د جانبینو دپاره رحمت وګرځوي خدای برکت وګرځوي پروردګاره دغه جوړې منځ کې هر قسم مینه او محبت راولي کوم قسم مینه او محبت حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا په منځ کې الله هغه مینه او محبت نصیبه کړي کوم مینه او محبت حضرت ابراهیم علیه السلام او د بیبي ساره په منځ کې الله هغه مینه او محبت نصیبه کړي کوم مینه او محبت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی دا صدقه وکړو ولیمه وکړو پروردګاره د سنت او اجرونو او ثوابونه نصیبه کړي دا شپه دغو ملګرو دغو نعتخوانانو نعتونه یې چې دوار وو پروردګاره
د عمل کولو توفیق نصیب کړي د محمد رسول الله صحیح عشق و محبت موږ سره نصیب کړي زوروره خدایه دا ریاکاري لالچ د موږ د زړونو نه د موږ د نیتونو نه لرې کړي د اخلاص دولت هم نصیبه کړي الله د اخلاص دولت هم نصیبه کړي دغو نتخنانو د پیغمبر سره مینه او محبت ته ځکه دا شوي نه او که مینه او محبت کمې خدای حقیقي مینه او محبت دوی ته او موږ ټولو ته رانصیبه کړي د خلقو زړونه یې چې څومره وخوښوو د رحمت للعالمین په صفتونو باندې الله دوی ته د دنیا او د آخرت خوښۍ او نصیبه کړي د خلقو څومره شوق او ذوق سره وارو پروردګاره په ټولو باندې رحمتونه او برکتونه نازل کړي الله خپل رضا ټولو ته ورنصیبه کړي د کلي باندې رحمتونه او برکتونه نازل کړي پروردګاره دوی په سترو وړو باندې برکتونه او رحمتونه نازل کړي الله موږ ټول د دین لپاره قبول کړي الله یې دین لپاره قبول کړي الله یې دین لپاره قبول کړي په د کلي کې بیماران وي خدای هغه ته صحت او تندرستي ونصیبه کړي څوک د موږ ملګري مخکې مړه شوي دی